بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الخلق يوجب المودة، وسوء الخلق يوجب المباغضة، والانبساط يوجب الموانسة، والانقباض يوجب الوحشة، والكبر يوجب المقت، والجود يوجب الحمد، والبخل يوجب المذمة. حسن الخلق ښکلي اخلاق یوجب المودة محبت پیدا کوي، وسوء الخلق او بد اخلاق یوجب المباغضة لروالی پیدا کوي، والانبساط او خوشمزاجی یوجب الموانسة مینه پیدا کوي، والانقباض او تنگ مزاجی یوجب الوحشة نفرت پیدا کوي، والکبر او تکبر یوجب المقت کینه پیدا کوي، والجود او سخاوت یوجب الحمد ثنا پیدا کوي، والبخل او بخل یوجب المذمة مذمت پیدا کوي. په دې سبق کې د یو څو خصلتونو ذکر کړی دي او بیا یې د هغې د نتایجو ذکر کړی دي. نو په دې کې څه خصلتونه داسې دي چې هغه ښه خصلتونه دي او د هغې ښکلې نتایج دي، او څه خصلتونه داسې دي چې هغه بد خصلتونه دي او د هغې نتایج نقصان ده دي. نو موږ له پکار دي چې ښه خصلتونه اختیار کو او د هغې د ښکلې نتایجو مستحق وګرځو. حسن الخلق یوجب المودة، وسوء الخلق یوجب المباغضة، والانبساط یوجب الموانسة، والانقباض یوجب الوحشة، والکبر یوجب المقت، والجود یوجب الحمد، والبخل یوجب المذمة. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې الخلق دا واحد دی، جمع اخلاق راځي، معنی د عادت، یوجب د باب افعال ناراضي او د دې مصدر ایجابون دی، معنی د لازم کول واجب کول. المباغضه د دې معنی د یو بل نه لرې کېدل. الانبساط دا د باب انفعال ناراضي او د دې معنی د ښه مزاج والا کېدل. موانستون د باب مفاعله نه دی، معنی د خپلو کې مینه پیدا کېدل. الانقباض د باب انفعال نه دی، معنی د په طبیعت کې بدی پیدا کېدل، مایوسی پیدا کېدل. الوحشته د دې معنی د یریدل. المقت د دې معنی د کینه. الجود د دې معنی د سخاوت. بخل د خرج په ځای کې خرج نه کول دی ته بخل وي. المذمة د دې معنی د بدی بیانول. حسن الخلق یوجب المودة، وسوء الخلق یوجب المباغضة، والانبساط یوجب الموانسة، والانقباض یوجب الوحشة، والکبر یوجب المقت، والجود یوجب الحمد، والبخل یوجب المذمة. د دې ترکیب داسې دی چې حسن مضاف، الخلق مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، یوجب پیل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، المودة مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع، دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف علیه. و حرف عطف. سوء مضاف، الخلق مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا، یوجب پیل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، المباغضة مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه مرفوع محلا، دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف اول. و حرف عطف. الانبساط مبتدا، یوجب پیل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، الموانسة مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع، دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف ثانی. و حرف عطف. الانقباض مبتدا، یوجب پیل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، الوحشة مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع، دا خبر شو د مبتدا د پاره، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف ثالث. و حرف عطف. الکبر مبتدا، یوجب پیل پدی کی هو ضمیر هغه د دې فاعل، المقت مفعول به، پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع،
د خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف رابع و حرف عطف الجود مبتدا یوجب فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل الحمد مفعول به فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع د خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوف خامس و حرف عطف البخل مبتدا یوجب فعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل المذمت مفعول به فعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه د جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع دا خبر شو د مبتدا لپاره مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه معطوفی سادس معطوف علیه سره د شپږ واړو معطوفاتونه دا جمله معطوفه شو